چا چې د دوو لونو پالنه وکړله د قیامت په ورځ باندې به دغه پلار راشي دغه مور به راشي د دینی مدرسې دغه باجی او دغه معلمه چې د چا د دوو لونو د هغې دینی تربیت یې کړی دی د دینی مدرسې معلم د دینی مدرسې محتمم او منتظم د دینی مدرسې معاون دا به الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې حاضر کی تاسو د امت په لونو باندې علم کړی و تاسو په هغوی باندې کړېدلي وئ رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت په ورځ باندې به د دوو لونو دینی تربیت کوونکې نارینه او زنانه دا به د محشر میدان ته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي زما سره به داسې څنګ په څنګ راشي داسې یو ځای به راسره راشي لکه زما دا دواړه ګوتې نبی علیه السلام مبارک د خپل دواړه ګوتې داسې را یو ځای کړلې څنګه چې دا یوه ګوته د بلې نه جدا کیږي چې تر څو پورې دې ماته کړې نه وي دقه رنګې د عالمې او د فاضلې زنانه پلار د هغې مور د هغې استادان دا به د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ جنت ته الله بوځي د خپلو لوڼو دیني تربیت وکړئ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي د الله محبوبه یو میلمنه راکره راغله نو کور کې مو ورله د میلمستیا دپاره څه کتل نو یو روایت کې راغلی دی یوه کجوره مې ورله پیدا کړه هغه یوه کجوره دی چې واخیستله دوه ښکلې ښکلې ماشومانې لوڼه ورسره دي په منځ یې نیمه کړله نیمه کجوره یوې ماشومې له ورکړله او نیمه یې بلې له ورکړله فما اکلت منها شیئا په خپله یې ترېنه هېڅ څیز ونه څکلو بل روایت کې د صحیح مسلم شریف راغلی دي 3 کجورې مې ورله پیدا کړلې نو یوه کجوره مې دې زنانه له دې مور له ورکړله او 2 کجورې مې یوه دې ماشومې له ورکړله دې ماشومانو چې کله خپله برخه کجوره وخوړله د مور په لاس کې دې کجورې ته یې لاس کو او د هغې نه یې واخیستله نو هغه یې ورله هغه کجوره په منځ 2 کړه نیمه کجوره یوې له ورکړله او نیمه یې بلې له ورکړه فما ذاقت منها شیئا او په خپله یې ترېنه هېڅ څیز ونه څکلو حضرت عائشہ رضی الله عنها چې کله دا واقعه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته بیان کړله نبی علیه السلام مبارک او فرمایل من ابتلی من البنات بشیء چاته چې الله رب العالمین لونه ورکړلې او په لونو باندې د الله امتحان په ده باندې راغی او په هغې لونو باندې ده خواري وکړله او علم یې پې وکړو فاطعمهن وسقاهن وکساهن د خوراک د سکاک د کپړې انتظام ورله وکړو وفي روایت وادبهن او یو روایت کې راغلی دی چې دینی تعلیم ورله ورکو اخلاق یې ورته وښودل حیا او پرده ورته وښودله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل هغه پلار هغه مور چې هغوی په لوڼو باندې کړاو تیر کو کن له سترا من النار دا لوڼه به د قیامت په ورځ الله د دوزخي پلار دپاره د دوزخ د اور نه رکاوټ جوړ کړي دا لوڼه به الله رب العالمین د قیامت په ورځ د دوزخي مور دپاره د دوزخ د اور نه رکاوټ جوړ کړي د الله عذاب به دې پلار ته خالص د دې لور د خاطره راونه رسیږي د الله عذاب به دې مور ته خالص د لور د خاطره راونه رسیږي الله رب العالمین به ورته حفاظت نصیب کوي زما محترمو تاسو خوش قسمت یې الله رب العالمین درته په کور کې د علم نسبت را نصیب کوم چېرته مونږ او تاسو غوندې زمیندار خلک زمونږ په کورونو کې په تاخ کې یا لور پروتي یا بیلچۍ پرتې او یا کوداله پرتې او یا تبر او رمبې پروت وي نن د هغې زمیندارو په کورونو کې د دغې عالمانو او د دغې دیني مدرسو د برکته د هغې د کور په تاخونو کې جلالین په نظر راځي د هغې د کور په تاخونو کې د قرآن پاک تفسیرونه په نظر راځي د هغې د کور په تاخونو کې د بخاري او د ترمیزي لوی لوی کتابونه په نظر باندې راځي زمینداره کاکا ستا خو په قام نسب کې چېرته څوک عالم نه و تیر شوی
الله درلا پکور کی دا علم نسبت در نصیب کو دا اللہ رب العالمین لوی شکر ادا کا اللہ دے دے مدرسو حفاظت نصیب کی آمین پتی زبان دیو اللہ دے دے مدرسو حفاظت نصیب کی اللہ رب العالمین دے زمونگا استاسو پکورون کی دا عالمانو او دا عالماتو پیدا کی دلو دا پارا دے مدرسو حفاظت نصیب کی حضرت شیخ صاحب دامت فیوز هم تشریف راوڑو انشاءاللہ العزیز اغیب زمونگا استاسو دوران دے دا بخاری شریف ختم فرمائی زما استاد مکرم دے زما استاد محترم دے زما استاد الحدیث دے ز نور استاسو داغی ترمنز حائل نجوڑیگم اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين